أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم کتونکو اوریدونکو دې وخت کې د شمایل کبرا په نوم باندې یعنې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند خواږه سنت چې دي د هغې نه یو ستاسو سره شریکول غواړم. پرون مو د خوراک د آدابو کې د خوراک نه مخکې او وروسته د لاسو د وینځلو سنتو تذکره کړې وه چې په کار دی چې سړی د خوراک نه مخکې هم لاس وینځي او وروسته هم لاس وینځي، او د هغې صفت هم دا کړی و چې مخکې لاس وینځي وروسته لاس وینځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سره په جان مال او اولاد کې برکت غورځېږي. نن دا وایو چې په خوراک شروع کولو دوران کې بسم الله یعنې د الله نوم اخیستل چې دي دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی. حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې د ټولو نه اول چې خوراک کوئ نو بسم الله سره شروع وکئ، او بیا چې خوراک کوئ نو د خپلې مخې نه خوراک کوئ، د خپلې مخې نه خوراک کوئ. بخاري شریف کې 810 نمبر حدیث کې دا سنت د رسول الله ذکر دی صلی الله علیه وسلم. دغه شانې عمر ابن ابي سلمه هم دغه خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی او هغه خپله قصه کوي چې ما ته یې وی چې کل سم الله، اول بسم الله ووایه، بیا د هغې نه وروسته کل مما یلیک مخې نه خوره، خپلې مخې نه خوره، او کل بیمینک په خلاص خوراک کوو نو بسم الله په هغې کې هم ذکر وکړه. حضرت انس خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرفوعاً د حدیث نقل کوي چې په کوم خوراک بسم الله ونه ویلی شي نو په هغې کې برکت نه وي. کنز العمال کې د حدیث نقل دی چې په کوم خوراک باندې بسم الله ونه ویلی شي هغې کې خیر و برکت ورپکې نه وي. او چې بسم الله ونه وي، حضرت جابر فرمایي رضی الله عنه چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي، ما ته یې اورېدلي چې کله سړی کور ته ننوځي او بسم الله ووایي، کور ته ننوځي او بسم الله ووایي، یعنې کور ته ننوتو په ټایم کې بسم الله پکار ده. او دویم دا چې خوراک ته ورکیني او بسم الله ووایي نو شیطان چې خواته بل شیطان یې هغه ته وایي چې زه د ناستې ځای راله هم ورک کو او د خوراک ځای راله هم ورک کو. زه چې ځو دې کور کې نه خوراک شته نه د شپې ځای شته. نو که یو سړی غواړي دا چې د خپل کور نه د شیطان د ځغلولو کلیه استعمال کړي نو د نبي سنت وګڼه او کور ته د ورتلو په ټایم کې هم بسم الله ووایه د الله نوم والا، او چې کله خوراک کې هم د الله نوم والا. او د الله نوم دا هم دی چې سړی خپل کور ته ورننوځي السلام علیکم وایي ورحمت الله، نو دا هم د الله نوم دی. دواړه ټیک دی. بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله توکلت علی الله یا اللهم بارک لنا فیها اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها. دا ټول د الله نومونه دي چې په کومه طریقه دې یاد کړو د الله نوم اخیستل دي. حضرت سلمان فارسي نو فرمایي چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وفرمایل چې د کوم سړي دا خوښوي چې شیطان دې د ده سره په خوراک کې هم کښېنني، په کټ کې دې ورسره ودم نه شي، نو هغه له پکار دي چې کله کور ته ورننوځي نو چې د ټول نه اول السلام علیکم ورحمت الله ووایي. الله دې موږ ټولو توفیق راکړي. او دویم دا چې خوراک کوي نو چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. شیطان بیا دې کور کې په دې کټ کې په دې خوراک کې نه شریک کوي. حضرت ابو ایوب انصاري فرمایي چې یو ځل موږ خوراک ته ناستو نو خوراک هم چې کوو نو د خوراک ذایقه هم مزیداره وه، خوند هم مزیدار او لږ خوراک د ډېرو کسانو کېدو، برکت پکې و. وروسته اخر ته چې رسېدو بیا یې خوند هم ورک شو او بیا داسې بې برکته غوندې هم شوه. نو ما بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تپوس وکړو چې د الله پیغمبره نن په خوراک کې څه مسله نه وه. وایي ما ته یې وی چې اول چې تاسو کېناستئ نو تاسو هر یو بسم الله وکړه. مونږه په دې منځ کې یو کس راغی مسلمان به خو بسم الله الرحمن الرحیم تېر شي و نو نه یې وکړئ. چې بسم الله یې ونه کړه نو د هغې په وجه باندې شیطان د هغه سره خوراک شروع کړو. نو دوه پرس که مونږ وو
یو راغی خو شیطان یو دوه د هغه سره نورم کېناستو، نو بس برکت یې اوچت شو. پته ولګېده د شیطان سره چې کله سړی خوراک کوي نو که هغه یو تني او که هغه جماعت وي، نو د یو تن د بسم الله د نه کولو په وجه باندې په ټولو ملګرو باندې په ټولو شرکاو باندې چې دی نو هغه دی بې برکتي راغله. ها دا یو خبره ده، کله کله د سړي نه هیر شي، تادیه وي یا رامنډه وي یا چې کوم دی نو ډېر وږی، نو بسم الله ته هیره شي، نو بیا به څه کوي؟ نو حضرت جابر فرمایي رضی الله عنه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې که په اول کې د نه هیره شي خیر دی، په منځ کې د ریاض شي، په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، بسم الله ووایه، الله اکبر ووایه. حضرت عایشې رضی الله عنها روایت دی د هغې فرمایي چې که بسم الله د نه په اول کې هیره شوه خیر دی، په منځ کې د ریاض شوه بیا یې ووایه. خو هلته په دویم کې چې وی نو په زړه کې دا راوله چې بسم الله اوله و آخره، بسم الله کومه د اول نه وله د اخره پورې. دریم ادب چې دی نو هغه دا دی چې د لوښي د دې مین نه خوراک نه دی پکار. ولې؟ حضرت ابن عباس فرمایي رضی الله عنه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د الله تر طرف نه خیر او برکت د دې لوښي په دې منځ کې رابرېږي. په دې وجه باندې تاسو د غاړې نه خوراک کوئ چې د مین نه د خیر او د برکت هغه مشترکه ټول لوښي ته راځي، نو هر سړی ورته خوراک کوي نو رزق به ډېرېږي. حضرت عبدالله بن عباس بل هم فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې خوراک شروع کوئ نو د غاړې نه خوراک کوئ، ځکه چې په دې منځ کې د الله طرف نه برکت او خیر راورېږي. کنز المال کې د حدیث نقل دی، نو چې کله د مین نه سړی خوراک کوي نو د هغې په وجه باندې هغه د خیر او د برکت هغه یو تن ته ورسي، بس ختم شي. او چې کله سړی د غاړې نه خوراک کوي نو فایده او حکمت ورپکې دا دی چې د غاړې نه خوراک کوي نو بره نه مسلسل د خیر او د برکت فیصلې کېږي او انسان د هغې نه استفاده کوي. بله خبره دا چې هر خوراک کوونکي ته پکار دي چې په کوم لوښي کې خوراک کوي چې د لوښی پاک کړي، او د لوښي د پاکولو طریقه حضرت جابر ښیي رضی الله عنه چې د ټولو نه اول سړی خوراک وکړي نو چې خپل ګوتې وسټي، او په ګوتو سټلو کې هم طریقه ښودلې ده چې اول دې دا د مین کوم ګوته چې ده دا دې وسټي داسې. ولې؟ ځکه چې دا ګوته که خیال مو کړی اوږده ده نو خوراک ته اول رسي. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښی طرف ته شروع مناسب دغه ګڼي، خوښه ګڼي، د دې نه به دا غټه ګوته چې ده دا ول وسټي نو بیا به ښی ته روان شي، بیا به دا شي، بیا به دا شي، بیا به دا شي. په دې طریقه باندې خپلې ګوتې پاکې وسټي، او چې پاکې وسټي بیا چې کوم ستا لوښی دی نو هغه لوښی پاک کړه، یا که لوښی غټ دی خوراک ډېر دی نو کومه مخه چې تا خوري نو هغه پاکه کړه. نو چې کله ته خپله مخه پاکه کړي، ویې څټې، ګوتې مو څټې، خپله مخه هم څه پاکې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ارباز ابن ساریه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم سړي چې د خپل لوښی یا د خپله مخه صفا کړه او بیا یې ګوتې خپلې وڅټلې نو الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د خېټه د حلال مال نه ډکوي. ترمذي ابن ماجه کې د حدیث نقل دی. حضرت کعب فرمایي رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله خوراک کوو نو په دې درې ګوتو بیا خوراک کوو. درې ګوتې مطلب دا نه، دا درې، په دې درې ګوتو بیا خوراک کوو. دا غټه ګوته، دا ورپسې د شهادت ګوته، ورپسې دا منځنۍ ګوته، په دې درې ګوتو بیا خوراک کوو. او تاسو ګورئ چې کله سړی وچ خوراک کوي دا په دې درې ګوتو باندې مناسب ښکاري. ها که فرض کړه داسې خوراک دی چې په دې درېو ګوتو نه راټینګېږي، مثلا وریجې سړی خوري نو خامخا به بیا دا ټولې به پکې شاملې، که درې شاملې هم ټیک دي. که البته د حدیث د الفاظ دا دي چې په درېو ګوتو باندې، په دې درېو ګوتو باندې خوراک کول د سنت دي، خو پنځه واړو ګوتو باندې خوراک چې دی نو د دې اجازت دی. خو په یوه ګوته او په دوه ګوتو باندې خوراک کول د دې متعلق حضرت ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې په یوه ګوته باندې چې خلک خوراک کوي، په یوه ګوته باید سړی دا یوه ګوته صرف وښکته نو دا د شیطان خوراک دی. شیطان په یوه ګوته څټل کوي، یوه ګوته خوري. او دوه ګوتې باندې خوراک، یعنې په دې دوه باندې دا چې کوم خلک متکبرین نه په دې دوه ګوتو خوراک کوي، دا نور لاس نه ځغه کوي، مثلا چمچ یې نیولی یا څه شی نو دا دوه ګوتو باندې نه. او درې ګوتو باندې خوراک دا د پیغمبرانو دی، او دا دوه چې ورسره څلورمه یا پنځمه شامل کړي نو دا اجازت دی، کولی شي. خو دا یو خبره یاد ساتل پکار دی چې کوم خوراک د سړي نه وغورځېږي نو زمونږ عام انداز دا دی چې موږ دا لوېدلی خوراک نه خورو، موږ دې ته څښا وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سو حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل
په تاسو کې د چا نه څه د خوراک نوڼۍ وغورځېږي نو هغه دې اول صفا کړي که د صفا کېدو قابل که داسې څښا شوي چې په اینځلو پاکېږي ودینځي او بیا دې هغه په خپله باندې وخوري ځکه چې شیطان یې بیا خوري نو چې شیطان یې خوري نو د شیطان دپاره پکې مه پرېږده بعضې خلک د ګپ په انداز وایي یاره مه که چې شیطان هم پکې څه وخوري شیطان دپاره خپل خوراک الله مقرر کړی خو ستا سره په دې بنیاد باندې خوري چې ستا نه پرې برکت اوچت کړي نور د هغه خپل خوراک شته مثلا مثال یې سړی داسې ذکر کولی شي چې د غواو دپاره بوس او ټانټې او بللې شته خو بعضې زنانه یا نارینه چې نو هغه خپله پخ کړې ډوډۍ په غوا باندې خوري نو هغه ته خو به ډېره به وي اوس نو که په غواوې خوري نو خو ټیک خلک ورته کم عقل وایي دا نو بیا خو د سړولو بیا په کار چې سړی بوس وله ورکوي نو دې مطلب دا دی چې ته په شیطان خوري نو بیا شیطان خوراک هم ته کوه که نه شیطان د خوراک په وخت کې راځي حضرت جابر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شیطان په تاسو کې د هر چا خواله راځي تر دې چې د خوراک په ټیم کې هم سړي خواله راشي او په خوراک په ټیم کې هم تا ته مختلفې وسوسې درښېدله کله دې په ګپ کوي کله دې چې کوم دی نو په خوند کوي کله دې په ذایقه کوي نو په دې وجه باندې کله چې ستاسو نه څه څیز وغورځېږي څه خوراک نو هغه اوچت کوي پاکې کې ویې خورئ د دې سره به ستاسو نه هغه تکبرانه چال چې دی به نه وغورځېږي احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو سړی چې هغه خپل رزق پراخول غواړي او خپل بچي چې دي نو هغه صفا سوتره پاکول غواړي ساتل غواړي او د عامو بیمارونو ځان محفوظ ساتل غواړي سوا د مرګ نه نو په کار ده چې هغه د دسترخوان دا لوېدلي خوراکونه چې دی دا وخوري پته ولګېده چې په دې دسترخوان لوېدلی خوراک چې دی ممکن ده چې د برکته پوټی دا وي ممکن ده چې د شفا هغه پرزه دا وي ممکن ده چې ستا د بیمارۍ علاج هغه یو هغه په دغه باندې پروت دی نو چې کوم سړی دغه لوېدلی خوراک رالي نو درې پایلې امام غزالي فرمایي رزق کې ورسره پراخي راځي اولاد ورسره نیک عمله کېږي او د عامو بیمارونو پکې سړی محفوظ کولی کېږي او درېیمه دا امام غزالي لیکل کړي دي چې د خوراک دا ټوکړې کم سړی راغونډوي نو دا د خوراک دا ټوکړې دا مهر دی د هغې حورو کومې حورې چې د جنت کې د سړي په نکاح کې به راځي او حضرت عبدالله ابن ام حرام فرمایي چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کم سړی د دسترخوان پرېوتې ټوکړې راغونډوي او خوري الله تعالی به دا سړی بخي مغفرت به کوي ولې ځکه چې کوم سړی د دسترخوان پرېوتې ټوکړې راغونډوي د ده نه تکبر غورځېږي او من تواضع لله کوم سړی چې د الله دپاره عاجزي کوي نو رفعه الله الله یې اوچتوي یو خبره ورسره بله یاده کوي او هغه دا چې د خوراک نه وروسته لاس وینځل دی خو که فرض کړه سړي خپل لاسونه دومره څټلي دونه یې پاک کړي دي چې په کپړی وچوي یا په ټایلر پیپر باندې وچوي نو وچولی شي که نه شي نو بلکل اجازت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به ملګرو حضرت جابر فرمایي چې موږ به ډېر خوراک خو نه وڅښو چې اوس خوراکونه ډېر دي خو چې خوراک به موږ نو اکثر رومال به په هغې باندې به لاس وچوو نو مخکې خو رومالونه نه شورواګانې به مو خوړی نو لاسونه به م غوړو نو دا غوړ لاس به م پر خپل بدن باندې سراخ کول یا په ګیره باندې یا په دې دغه باندې به م داسې راخ کول او بیا به مونځ کوو موږ ته پیغمبر نه دی ویلي چې هلکه تا لاس نه دي انځلي نو مونځ مه کوه مطلب دا وچول چې دي دا هم د دې انځلو قایم مقام دی د دې نه علاوه په دسترخوان باندې خوراک کول چې دي نو دا هم د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی عام طور مونږه کوشش کوو مونږه خوراک اکثر میز ته کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت څه دي مطلب دا نه چې ګنې په میز باندې خوراک حرام دی یا ګنې ګناه ده خو د رسول الله سنت څه دي یا به دسترخوان به یې خوراو نو سنن ماجه کې نقل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به نه په میز خوراک کوو او نه به په ځان له رکیبو کې خوراک کوو بلکې په دغه باندې په دسترخوان باندې به خوراک کوو او حضرت فرقد رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما لیده چې هغه په دسترخوان باندې ناست خوراک کوي او دسترخوان باندې ملایک سړي ته د رحمت دعاګانې هم کوي حضرت عایشه فرمایي چې ملایکه چې کله دسترخوان خور شوی نه او دسترخوان خور شي او اوچت شوی نه د هغې پورې دا دسترخوان د خوړونکو له لکه چې بسم الله به کوي بیا به الحمدلله وایي د هغې دپاره د رحمت دعاګانې کوي نو د دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دا سنت دي او بغیر د دسترخوان د خورولو نه خلاف سنت دي یعنی سنت نه دي
او دسترخوان څنګه پکار دی نو د هغې چې کوم انداز پکار دی نو ګول هم شته چمړی وال هم شته لکه دې وخت کې د ریګزین نه خلک جوړوي په دې وجه باندې د دې ټولو روایتونو دا معلومه شوه چې نبي صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې خوراک کو او حضرت عیسی علیه السلام چې کوم غوښتلي وو د الله تعالی نه نو هم چې الله تعالی مائده من السما را باندې راکوزه نو د تاریخ کې راځي چې دا د سرې سرمن دسترخوان الله تعالی راکوز کړی دی خوراک کړی په ځمکه باندې او په فرش باندې هم خوراک سنت دی چې کله په ځمکه باندې ناست حضرت ابو هريره فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو ځل خوراک راوړی شو کېښودی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا چټۍ په دې ځمکه خور کړه په میز یا په دغه باندې خوراک چې دی نو دا خلاف سنت ښکاري انس فرمایي رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم چېرته په میز یا په کټ داسې خوراک نه دی کړی چې دغه د ځمکې نه بره و او انس ابن مالک فرمایي چې د هغه عادت دا و چې هغه به په سورلۍ کېناستو نو په وروستو سایډ به کېناست او د خوراک دپاره به چې کېناستو نو دسترخوان به یې خوراو په دسترخوان باندې او د دعوت چې به یې قبلوو نو د مالدارو یې قبلوو د غریبانو قبلوو د غلامانو دعوت یې قبلوو او په خر باندې به یې سورلۍ هم کوله یعنی دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تواضع او د عاجزۍ او د عبدیت تقاضې وي هر ادای د تواضع او د مسکنت یو نمونه وه د نبی صلی الله علیه وسلم عادات مبارکه د هغه د شپې ورځې اعمال چې دي نو هغه په دې کې موږ ووایو البته دا یو خبره ده چې په دې وخت کې خلک خوراک کوي نو په کرسۍ باندې خوراک کوي نو یعنی کرسۍ غوړېدلې نو دا د علاقې یا د ځای متعلق خو سړی ویلی شي مثلا سړي څپلۍ پخپو کړي په کار دي څپلۍ وباسي سړی په میز کرسۍ باندې ناست دی نو په کار دي په ځمکه باندې کېږي اگر چې بعض علماو د مولا علي قري رحمت الله علیه وایي چې په کرسۍ باندې او په میز باندې خوراک چې دی دا مکروه بالتحریمي ذکر دی چې دا د متکبرینو طریقه ده او بدعات دی عمدة القاري کې هم نقل لی خو دومره ده چې کوكب الدري په نوم باندې د مولانا رشید احمد ګنګوهي نور الله مرقده لیکلی دی چې زموږ په زمانه کې چونکې دا بالکل عادت د هغې متکبرینو ده نو په دې وجه کوشش کول پکار دی چې د کرسۍ او د میز او د دې نه ځان سړی وساتي او په دسترخوان باندې خوراک کوي البته دا خبره لږه په دې زمانې کې چې بالکل یو عام رواج ګرځېدلی دی او بغیر کرسۍ نه خوراک چې دی نو دا ممکن نه وي ځکه دګونه دومره نه یې خلک ګڼي نو مکروه تحریمي خو ورته نشو ویلی خو دومره ده چې د سنت موافق نه دي سنت دا دی چې په دسترخوان باندې سړی خوراک وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین